خو جبریل سے اختیارو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى مصطفی ہرگز نہ گفتا تا نہ گفتا جبرائیل ہم نہ گفتا تا نہ گفتا کردگار مصطفی ہرگز نہ گفتا تا نہ گفتا جبرائیل ہم نہ گفتا تا نہ گفتا کردگار نبی علیہ السلام بترغی خبر نہ کولا چې تر صوب جبرائیل نہ ویلې او جبریل علیہ السلام خبر نہ کولا تر سو پوری با چې الله تعالی ورته ویلې نو نبی علیہ السلام خبر دا الله خبر وا وی الله استاد راولېګا چې ستا قاصد وی چې خپل نو وستا غوي او کار وی سوی پدې مرکز نه بعد سشي پرچار کړي تدی بیت الله نبا سخوري خلقو تا ناولنه کار داو چی یتلو علیہم آیاتکا ستا کتاب و تلولی دویم و یعلموهم الکتابا و قرآن کریم بانوے پویا کئی دریم والحکمتا او سنت طریقی بواتخی او سلورم و یزکیهم پاکی بدیل را دا اخلاق و رزیلونا دا غلط و اعمالونا دا غلط و اخلاقنا اغبا دا دی پاکی کی و صفائی بے کئی غلط عقائد بولا ختمی غلط اعمال بولا ختمی اللہ تعالیٰ دی ابراہیم علیہ السلام دعا قبول اکڑا مرکز آباد شو استازی والا راو لے گا اللہ مومنانو تویلا قد من اللہ علی المؤمنین دا پا مومنانو دا اللہ یو زبردست احسان دی چلو قرآن کریم خودن کے والا ورکو تلے خار دیو سڑے خلی تواردی چھ پا دا سی غرونو کی اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم استاذ چاہتا نصیب کی اگر دا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کی او دا اللہ رب العزت دا نعمت قدر دیو کی او قدر ادا دے چھ دی مدرسی تا اگور کی او دی لخپل اولاد وقف کی خپل معشومان و تراولی نارینا و زنانا الکان و تمراولی و جنکے و تمراولی دا اللہ تعالی دا دین دزدکڑی دا پارا دا مدرسی آبادی دام نا یوازی ظاہری دیوالونا آبادولی نوی بلکہ دیوالونو او ظاہری آبادی سرا داغی باطینی آبادی اغور لضروری دانو نبی علیہ ابراہیم علیہ السلام استاذ غوختو دا استاذ کاریو خو دا استاذ کاریو خو نو علم دا قرآن کریم تعلیم دا قرآن کریم دا دی مرکز چی دے نو اگا جماعت تے و مدرسہ دا جماعت او مدرسہ چی دا نو دا دا تعلیم القرآن مراکز دی دا دا قرآن کریم مرکزون دی دین فائدہ غستل دا دا مسلمان ذمہ داری دا او دا دی آبادول دا ایمان نخدا قرآن کریم کے اللہ وینو انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر دا اللہ جماعتنا او دا اللہ رب العزت دا دین مرکزنا دا باغ سوک جوڑی چی بچا کی ایمانی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی چکل تاسو یو سڑے اولی دو یتاحد المسجدہ چی دے دا جماعت خیال ساتی نفشدو لہو بالایمان تاسو دا غد پارا دا ایمان گواہی ورکیو نو دا جماعتونو او دا مدرسو آبادی چی دا نو دا ایمان نخدا او یو عالم ذکر کئی چی سوک دا جماعت سرا او دا مدرسی سرا محبت دیر ساتی او دی سرا تعلق دیر ساتی نو پا دی یقینو کا چی اللہ با دا خاتمہ پا ایمان کی دا خاتمہ با اللہ تعالی نیک او گرزئی دا دین زائن روانول دا دا بی ایمان و خلقو کارو دا دین زائن سر دشمنی کول دا دا بی ایمان خلقو کارو او دا دین زائن سر دوستانہ لرل او دا دین زائن سر محبت لرل او مین لرل دا دی ایماندارو کار دے نورونو دا مراکز چی دی دا زائن چی دی نو دا زمنگا دا عزت زائن دی دا زمنگا دا شرافت زائن دی
د مسلمان عزت هغه په اسلام باندې دی د مسلمان عزت هغه په قرآن باندې دی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل فرمایل نحن قوم اعزنا الله بالاسلام نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة من غيره اذلنا الله منگا داسی یو قوم یو مسلمانان منگا داسی یو قوم یو چه منگ لا اللہ تعالی عزت پہ اسلام باندې را کړی اعزنا الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة من غيره اذلنا الله نو کله منگا د اسلام نه علاوه په بل څه کې عزت ولټو نو موږ به خدای ذلیل کی بیا موږ به خدای ذلیل کی اسلام زده کول اسلام خورول اسلام عملی کول اسلام قانون کول دا د مسلمان عزت دا د مسلمان عزت دی په دې باندې مسلمان ته عزت ملاویږي په دې باندې انسان ته عزت ملاویږي انسانان هغه په دې باندې عزتمن شو انسان ذاتی طور هیڅ حیثیت نه لري ذاتی طور انسان خاوره ذاتی طور انسان یو نطفه نه جوړ دی د دې عزت چې دی نو په اسلام باندې دی او بیا په مسلمانانو کې د ټولو نه عزتمن چې دی نو هغه د علم والا دی په انسانانو کې عزتمن انبیاء کرام دي انبیاء کرام دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء عالمان چې هغه پیغمبري کار کوي چې کوم کار د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه کار کوي نو هغه علماء چې دي نو هغه د انبیاء وارثان دي نبی علیہ السلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل بازار ته لاړو خلکو ته وای جمعات کې د نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي ورشي جمعات کې د نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي ورشي خلک په منډه منډه راغی شهر زمونږ ته پکې څه میلاوي شي څه تقسیمیږي یو 500 پکې مونږ ته میلاوي شي په منډه منډه خلک راغل چرال جمعات کې یو ګټ کې څوک ناستي سبق وي څوک بل ګټ کې ناستي سبقونه وي دی لاړ ابو هريره ته کوم ځای ته خو تقسیم میراث نه تقسیمیږي هلته خو ناستو خلکو سبقونه وي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر انبیاء کرام چې دي هغه په میراث کې سرو سپین نه دي پرېښودلي انبیاء کرامو په میراث کې علم پرېښودلی دی فمن اخذه اخذ بحظ وافر یو مطلب دا دی چې قسمتي به ترې نه برخه اخلي فمن اخذه اخذ بحظ وافر چا چې د علم حاصل کو نو د لوی قسمت خاوندو خلک څه ته قسمت وي چې ګاډي بنګلې وي قارون ځنې خلکو ولیدو قارون تاسو پیژنده که نه یو سړی په خوا تېر شوی د موسی علیه السلام د تره زوی وی مالدار او جاګیردار نو هغه ځنو خلکو ولیدو چې داسې ډېر ټس ټپاس کې چې کمدنو راوتلی دی ډېر په لویه نخره کې بار راوتلی دی فخرج على قومه في زینته چې د هغه د شان مطابق سونو په هغې کې را روانو مخې ته وروستو ته لویه منصوبه ده روان دی نو ځینو خلکو ولیده چې ویې کتل ورته که نه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم یروي د لوی قسمت خاوند دی ښه په قارون وی خدای لوی پیرزونه کړې ده موږ خلک چې ته
په ټي وي کې ټوني بلیر بوش ویني قسم په خدای د لوی قسمتي دی خو کافر ته هم قسمت وکړي نو دی وي ویره دا قارون لوی قسمتي دی ښه او د لوی قسمت خاوند دی سات تیر نو لږ ورځې رستو قارون باندې خپله خزانه بان شوه او په کته روان شو ډوبېده نو دکې کسانو دا چې چا ورته لوی قسمتي ویلو نو دوی زر وي وی خسف بنا که په موږ الله احسان نه وی کړی نو موږ به هم دې ځمکې کې سمنډلي وی د قارون مال هغه تباهي وه هره تباهۍ ذریعه وګرځېدله دا قسمت نه دی چې ته دې ته قسمت وایي او دا وایي چې یاره لوی د قسمت خاوند دی لوی د برخې خاوند دی مال او دولت الله تعالی وایي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وایه کنه دې خلکو ته چې زما رب چې دی نو چاله لږه ورکي او چاله ډېره ورکي دا لږه ورکول دا بدقسمتي نه ده او دا ډېره ورکول دا د حقانیت او د خوش قسمتۍ نښه نه ده ځکه په دې دنیا کې یو عالم ذکر کوي وی دا دنیا چې ده لقد جاء الانبیاء فیها کرامة ولقد شبعت فیها بطون البهائم په دې دنیا کې انبیاء کرام اوږي پاتې شوي دي او چارپایان څاروي ماړه شوي دي ومن قضائه وقدرته بؤس اللبیب وطیب عیش الآمق دا خدا الله رب العزت یو تقدیری فیصله ده هوښیار سړي له لږه ورکي نیک عمله له لږه ورکي او بد عمله له ډېره ورکي دا د الله رب العزت یو تقدیری فیصله ده نو مال دا څه د حقانیت نښه نه ده مال چې دی دا څه د نیک بختۍ نښه نه ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی فمن اخذ بحظ وافر چا چې علم حاصل کنه د لوی قسمت خاوند دی مبارک دی شي والا قسمتي دا دی علم چې دی نو دا لوی قسمت دی لوی برخه ده دې مطلب دا دی فمن اراد الاخذ فليأخذ بحظ وافر چا چې د علم اراده وکړه نو هسې په لږو لږو دې ګزاره نه کوي سم ځان له دې خېږې ډکي کي سم ډېر دې ترې نه حاصل کي هسې غاړې پیس کي دې نه وایي سمې طریقې سره دې علم ته پرېوځي او دا علم دې حاصل کي دا د انبیاء کرامو میراث دی چې د انبیاء کرامو خدمت د انبیاء کرامو کار هغه دین ښودل او دین زده کولو خلکو ته چې خلکو ته دا دین ورزده کی او خلکو لا د دې دعوت ورکي نو زمونږ عزت چې و نو هغه په اسلام باندې و د اسلام په زده کړه او د اسلام په ښودنه باندې نو دا مدارس چې دي دا زمونږ د عزت مرکزونه دي دا زمونږ د عزت مرکزونه دي دا موږ له آبادول خپل عزت آبادول دي دې سره تعلق لرل ځان عزتمن کول دي زمونږ د عزت تاج چې دی دا مدارس دي هغه علم د قرآن او د حدیث دی الله تعالی چې آدم علیه السلام غوره کو په فرشتو باندې نو په علم باندې غوره کو وعلم آدم الاسماء الله تعالی آدم علیه السلام د دې ځمکې د خلافت دپاره رالیږلی چې دا ځمکه د الله په قانون باندې آباده کړي د الله رب العزت احکامات پکې جاری کړي نو د خلافت دپاره یې وسله هغه له علم ورکړې وه مال یې نه ورکړي ډله او پارټي یې نه ورکړي اوټ او نوټ یې نه ورکړی هغه له یې چې وسله ورکړې وه نو د علم وسله یې وله ورکړې وه د علم وسله یې ورکړې وه په علم باندې انسان هغه چې کمدنو سره زر شي او انسان قیمتی شي اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ نبی علیہ السلام دا د کیمیا نسخه ځان سره پخوا به خلکو یې پلانکي مولوي صاحب سره څه ده کیمیا ده کیمیا څه ته وایي کیمیا دا دی چې د خاورو نه څه جوړوي سره جوړوي
هغه غریب به دومره خوارو او خلکو وویل دا داسې صحیح سره جوړوي که نه وی چې په اسلام آباد کې په لیبارټرای کې ټیسټ شوي دي او بالکل صحیح دي هغه دا نو خاوره دا ورونو خاوره دا انسانو دا څو انسانو او زر چې و د الله په دربار کې قیمتي کېدلو د الله دربار کې قیمتي کېدلو انسان د الله په دربار کې په علم قیمتي شي په علم قیمتي شي خپل اولاد هغه چې کمدنو مدارسو توقف کول مدارس چې کمدنو هغه آبادول الله تعالی دی موږ له توفیق راکړي چې دا کم بنیاد او کم افتتاح په دې ځای کې د مدرسې کیږي او موږ په هغې کې چې کمدنو شریک شوي یو مولانا انوار الحق صاحب او د هغې ملګري الله دې هغې له توفیق ورکړي صحیح طریقې سره د قرآن او د سنت د خدمت د خپل مشرانو په نهج باندې زموږ مشر حضرت شیخ القرآن رحمه الله د کابل ګرام الله دې قبر منور کړي په دې غرونو په دې علاقو باندې هغې پیدل پیدل ګرځېدلي دي او د الله تعالی توحید د نبی علیه الصلاة والسلام سنت هغه دې خلکو ته رسولي دي د دې خلکو سرونه هغه چې کمدنو یا خون بابا ته کتو یا بل زیارت ته کتو خلکو الله نه پیژندو په جنډو باندې او په خزو یې الله تعالی پیژندو د الله رب العزت په نوم ورکړه نه او د غیر الله په نوم باندې منښتې وي او د هغې وږي به ورکول د الله رب العزت په نوم باندې ورکړه نه وه جوماتونه شاړو او زیارتونه آبادو په هغې کې به شمې بلولې جنډې به بلولې غلافونه به بلول الله تعالی دی د هغې قبر منور کی او الله د هغې هغه مرکز همیشه دپاره آباد لري دا د هغې اواز نښې دي نن موږ او تاسو وروڼو وینو په یو غر کې د قرآن اواز خیږي په بل ځای کې د قرآن کریم اواز خیږي دا د هغه مرد میدان د هغه چې کمدنو د زړه یو آه او د زړه یو دردو چې نن نوجوانانو کې او مشرانو کې دا احساس پیدا شوی دی چې موږ خپل اولادونو ته هغې ته دین وښیو دا ټول د هغې صدقات جاریې دي الله تعالی دی کشرانو له توفیق ورکړي چې د هغې د مشرانو هغه مشن په نرتوب باندې او په بهادرۍ باندې راونیوي او د کشرانو تربیت د نارینه او د زنانو تربیت هغه د الله تعالی د دین په رڼا کې وکړي الله تعالی دې موږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا